آصف علي زرداری، شهباز شریف، محسن نقوی او ډاکټر عاصم د څلور کسانو یو ډیر اهم ملاقات کړی دی چې په دغه ملاقات کې ډیر اهم خبرې شوې دي چې په دغه ملاقات کې صدر آصف علي زرداری د حکومت نه یعنی شهباز شریف نه او محسن نقوی نه څه ډیماند هم کړی دی چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. بل صدر آصف علي زرداری حکومت ته دا هم ویلي دي چې تاسو به بلاول بوټو ته هم یو غټه عہده ورکوي. حکومت ورته شرایط هم کې خو دي په هغه هم ډیټیل سره خبره کو. بل ګلګت بلتستان کې الیکشن را روان دی چې پاره کې پی ټی آی یوې بلې پارټۍ سره اتحاد کړی دی چې پاره هم ډیټیل سره خبره کوو. او پی ټی آی چې کله دغه پارټۍ سره اتحاد وکړو نو د هغې نه پس د دغه پارټۍ نه د هغې چې کوم انتخابي نشان هغه ته هم واغېستلی شو. نو په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله صدر آصف علي زرداری، شهباز شریف، محسن نقوی او ډاکټر عاصم د یو ډېر اهم ملاقات کړی دی ځکه د 28وي ترمیم حوالې سره هم خبرې شوې دي چې 28وي ترمیم په ملک کې امپلیمنٹ کیږي او 28وي ترمیم کې به ډېر غټ چینجز کیږي په ملک کې. نو د هغې حوالې سره دغه میټینګ شوی دی چې په دې میټینګ کې ډېر اهم کسان یعنی زرداری، شهباز شریف، محسن نقوی او ډاکټر عاصم ناسته کړې ده چې په دې میټینګ کې د 28وي آئینی ترمیم چې کوم دی هغه ډسکس کړی دی. په دې 28وي آئینی ترمیم کې بعد صوبو نه اختیارات اخیستل کیږي لکه دا وخت صوبو سره د محکمه تعلیم او د محکمه صحت چې کوم اختیارات دی هغه به د صوبو نه اخیستل کیږي او وفاق ته ورکړل کیږي. یعنی تاسو به کتلی وي اوس د بجټ نه مخکې دی دا کوي چې لکه د بجټ نه مخکې مونږه دا قانون پاس کو یعنی څومره هم صوبې دي د هغې د تعلیم بجټ چې کوم دی هغه به وفاق کنټرول کوي، د هغې د صحت بجټ چې کوم دی هغه به وفاق کنټرول کوي. اوس صوبو سره دی خدای وایي چې نه دا مونږ اختیارات صوبو نه اخلو او وفاق ته ورکو. دا اختیارات مخکې هم وفاق سره خو بیا د زمونږ د کوم مسلم لیگ نون پارټي ده او د زرداری دی پارټي ده نو دوی دغه اختیارات وفاق نه ایستلی او هرې صوبې له اختیار ورکړو چې د صحت بجټ په هم تاله ملاویږي تخپله د صحت بجټ په تخپله لګي د تعلیم بجټ په تخپله لګي. نو اوس دا اختیارات دغه صوبو نه اخیستل کیږي. نو زرداری ورته ویلي دي چې مونږ خو به اکثر دا خبره کوله عوامو ته چې مونږ صوبو له اختیارات ورکړل، صوبو له خپل حقوق ورکړل، نو چې تاسو اوس دغه اختیارات د صوبو نه واپس اخلئ نو مونږ به عوامو ته څه وایو. بل دا 28وي آئینی ترمیم کې به دا خبره هم کیږي چې د بېنظیر انکم سپورټ چې کوم پروګرام دی دا وخت د وفاق نه کنټرول کیږي. نو صرف دا پروګرام چې کوم دی دا به صوبو له ورکړل کیږي. یعنی کې پی کې به خپل بېنظیر انکم سپورټ پروګرام منیج کوي، سند به خپل کوي، بلوچستان به خپل کوي، پنجاب به خپل کوي، هره صوبه به خپل انکم سپورټ پروګرام چې کوم دی د بېنظیر دا به منیج کوي. دا مخکې وفاق سره اوس په صوبو له ورکوي. نو هره صوبه چې کوم دی دا به ځان له خپل یو پروګرام د انکم سپورټ چلی. نو زرداری ورته ویلي دي چې مونږ به مخکې وی چې صوبې ته مونږ اختیارات ورکړل، صوبې مونږ با اختیاره کړي. نو اوس خو تاسو واپس دغه اختیارات د صوبو نه اخلئ خو د دې په بدله کې به تاسو مونږ سره سیټلمنټ کوئ. تاسو صحیح د اختیارات د صوبو نه واخلئ خو د دې په بدله کې به تاسو بلاول بوټو ته یوه غټه عہده ورکوئ، یوه غټه عہده باندې به بلاول بوټو لګوئ لکه دا سیټلمنټ په موږ سره کوي. نو یو طرف لکه تاسو ګورئ دا عوام خپل مطلب د عوامو پکې هیڅ قسم فایده نشته د دې سیټلمنټ کې. دوی خپلې فایدې ګوري، مسلم لیگ نون دی که زرداري دی دلته هم خپله فایده لټوله چې زما زوی له به غټه عہده ورکوئ. بل ګلګت بلتستان کې الیکشن را روان دی چې دې حوالې سره پی ټی آی ډیموکریټک یو پارټي ده په ګلګت بلتستان کې چې سره پی ټی آی اتحاد کړی دی او د دغه پارټۍ د ډیموکریټک پارټۍ چې کوم انتخابي نښه وه نو د پی ټی آی اتحاد په وجه باندې دغه نښه ته حکومت واپس اخیستلې ده. یعنی اوس په دغه پارټۍ ته هم مشکلات جوړیږي ځکه پی ټی آی ورسره یو ځای شوې ده. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس وو. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.